بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورنا اول مجلس محترم خبرې خو ډېر وشو خو مسله حل نه شو. اوس به داسې چل وکړو چې ته راشې الله دې تا په دې خبر باندې استقامت درله درکړي چې مسلې طرف ته راشي. مولوي صاحب محترم درنه یو تپوس کوي چې آیا مناظره څه ته ویلی شي؟ صحیح ده مولوي صاحب. بیا د مناظره د کم علتونه چې مولوي صاحب محترم هغې پوښتنه مې درنه وکړله هغې جوابات یې رانه کړو. بیا مولوي صاحب محترم تا خو جواب نه رانه کړو خو واوره چې مناظره ویلې څه ته شي. توجه المتخاصمین فی نسبة بین الشیئین اظهارا للصواب. چې هر مناظره دا هغه دپاره ویلی شي چې دې کې اظهار د حق وشي او ابطال د باطل وشي. یو خبره مولوي صاحب دا څومره عوام چې ملګري دلته د ویډیو څومره خلک ګوري اوس به واورئ. اوس به تاسو به هم د سنجیدګي مظاهره کوئ. زه به هم د سنجیدګي مظاهره الحمدلله ولله مو هم کړده اوس به هم کوم. اوس به مولوي صاحب خپل ملګري خاموشه کړي خبره ما او تا کوو. صحیح ده. اول خو مولوي صاحب محترم دا مناظره دا څلور یعنې اربعه د مولوي صاحب دې کې آخرنی مولوي صاحب محترم هغه اظهار للصواب دی. صحیح ده مولوي صاحب. اظهار للصواب زمون مقصد دا به اظهار للصواب مون مناظرې دپاره راغلي. دویم ویلی شي مولوي صاحب محترم مجادله. مجادله څه ته ویلی شي؟ والمجادله هي المنازعه لا لاظهار الصواب بل لالزام الخصم. مولوي صاحب محترم یو مناظره وي یو مجادله وي. هر چې دا مناظره وي دا د اظهار د حق او ابطال د باطل دپاره وي مولوي صاحب. هر چې مجادله وي دا اظهار د حق او ابطال د ما هو الباطل نه وي بلکې دا د مخاطب دا د کم جانب فریق چې وي هغې د خصم د چوپ کولو دپاره او لاجواب کولو دپاره مجادله کولی شي. اوس مولوي صاحب ته به ما ته دا وایي چې آیا ته دلته د مناظرې دپاره راغلی دی او که نه د مجادلې دپاره راغلی دی. بیا مولوي صاحب محترم قرآن مجید کې رب کائنات مونږ ته یو قانون یو ضابطه یو ترتیب مونږ ته بیانوي. الله پاک فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آیه. مولوي صاحب محترم دلته کافران د الله رب العزت نه دوه تپوسونه کوي. مولوي صاحب محترمه یو تپوس دا دی چې الله تعالی مولوي صاحب محترم الله مونږ سره خبرې ولې نه کوي. دویم تپوس دا دی چې الله تعالی مونږ ته واضح آیات ولې نه بیانوي نشاندهي. اب الله پاک مونږ ته هم یو قانون ذکر کو. الله پاک فرمایي قد بینا یقینا مونږ بیان کړی دی الآیه دغه نشاندهي دغه آیتونه مولوي صاحب لقوم یوقنون. دې آیت کې الله پاک مونږ ته یو قانون او یو ضابطه مونږ ته الله پاک بیان کړ. هر چې مناظره زما خبرو ته سوچ وکړي مولوي صاحب اوس به د سنجیدګي مظاهره کوي او مجلس یو بل یو کس خبره به هم نه کوي نه به زما طرف نه او نه زما طرف ته 10 منټ ټایم شروع دی او د تنقیحاتو غالبا ټایم هم ختم دی. تنقیحات کوئ اجازت دی خو د سنجیدګي مظاهره کوه مولوي صاحب کوه تنقیحات کولی شي. مولوي صاحب تنقیحات کولی شي وکړئ جواب به درکومه. لیکن زما د دوه خبرو ما تحت چې وي یو دا چې هغه تنقید د دې دپاره وي چې دغه اظهار د حق وشي او ابطال د باطل وشي. دویم تنقید دې دپاره نه وي چې ته د خصم د چوپ کولو را جواب کولو دپاره منطق اصطلاحاتو ته ځي. تاسو هر ځای کې شیخ القرآن داسې چرچې لګوئ. ما سره به خبره د قرآن نه کوي د حدیث نه به کوي د اجماع نه به کوي د قیاس نه به کوي. پرېږده دغه منطق مولوي صاحب منطق باندې عوام نه پوهېږي. هر چې مسله اختلافي ده زه هم پوهېږم په خپل عقیده ته هم په خپل عقیده باندې پوهېږي. اوس به بحث په هغه څه وکړو چې د عوامو خبر شي چې آیا په دې دواړو جانبینو کې څوک په حقه دی. دریمه خبره مولوي صاحب محترم دویم زما په خبرو دلیل د قرآن نه واخله. قرآن لږ صبر مولوي صاحب برداشت پیدا کړه. دویم زما دلیل د قرآن مجید نه واوره مولوي صاحب محترم. قرآن مجید کې راځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یسألونک عن الاهله. دغه خلکو به پوښتنه کول د سپوږمۍ د حقیقت په باره کې. الله پاک ګوره الله پاک ورته جواب د هغې سوال مطابق نه درکوي بلکې الله د هر هغه سوال جواب څنګه درکوي چې څنګه پکې فایده وي. الله پاک فرمایي قل هي مواقیت للناس. جواب کې ګوره مولوي صاحب دغه ګوره
دلته خلکو سوال کړی دی یو شان دی د حقیقت د سپوږمۍ په باره کې الله تعالی ورته جواب بل شان دی ورکړی هغې سوال جواب نه دی اوس نعوذ بالله ته به دا وایي چې نعوذ بالله الله ته جواب نه ومني نه بلکې الله تعالی به هر هغه خبره کوي چې هغه مفید وي د فایدې لپاره زه به هم ستا د هر هغه سوال جواب کوم چې هغه مفید وي هر هغه سوال جواب کوم چې هغه ضروري وي هر هغه سوال جواب کوم چې هغه زمونږ بصراحتا زمونږ د عقیدې وضاحت وشي. مولوي صاحب محترم هر قسمه سوال کولی شي لیکن دا سوال د اظهار د حق او ابطال د باطل په باره کې باقي زما ستا بحث په منطقو کې نه دی. مولوي صاحب محترمه ساده پښتو وایه باقي زما ستا بحث په منطقو کې نه دی. مولوي صاحب محترمه ساده پښتو وایه باقي زما ستا بحث په منطقو کې نه دی. مولوي صاحب محترمه ساده پښتو وایه منطقي بحث دا د منطقو له موږ نه یو راغلی ټیم 10 منټ دی. مولوي صاحب چې پوره شي وایه دغه څومره عوام چې دی دوی ته اوس به موږ دا ظاهروو چې دا هغه خلک دي چې دوی همیشه اسلام او د دین او د ملت او د شریعت خلاف خبره کوي. دا هغه خلک دي چې کله دوی په منبرونو باندې هر ځای کې شیخ القرآن دغه نارې لګوي کله چې میدان ته راشي قرآن ذکر پکې نه وي کله میدان ته راشي آیاتونه نه وي کله چې میدان ته راشي منطقونه پکې ذکر کوي. مولوي صاحب بحث به کوو قرآن نه بحث به کوو د حدیث نه اوس زما دعوه مولوي صاحب محترم تا اورېدلی زما په دعوه باندې ته خو مولا یې دغه عوام چې اوري دوی به هم پوهېږي چې ما په دعوه کې څه ویلي دي تنقیح ویلي دي چې په دعوه کې په یو ټکي باندې ته پوه شوی نه وي او د ټکي وضاحت اوس پښتو کې واوره. مولوي صاحب ما ته متوجه شه مولوي صاحب دې خوا ګوره تنقیح دې ته ویلی شي چې دعوې وضاحت وشي زما دعوه واوره په پښتو کې او که اشکال دې وي جواب دله درکوم. مونږ وایو تمام انبیاء علیهم السلام خصوصا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے اطہر میں بجسدی عنصری یعنی دنیا والے جسم کے ساتھ حیات ہے حیات برزخی ہے. ددی عقیدے منکر دا گمراہ اعتقادی بدعتی او دا سنت والجماعت نه خارج دی. مولوي صاحب پښتو کې موره مونږ دا وایو چې پیغمبر علیه السلام په خپل دغه قبر مبارک کې په دغه دنیا والا جسم سره ژوندی دی او دا زندگی او دا ژوندون د دنیا نه دی بلکې دا برزخي دی. دا ساده پښتو دی. مولوي صاحب د قرآن او د حدیث تپوس رانه وکړه جواب به درکړمه هسې فضول اصطلاحات او جوابات نه درکومه. دلیل مې دا دی چې کله الله پاک نه خلکو تپوس کو یسألونک عن الاله الا چې دا سپوږمۍ حقیقت څه دی الله جواب نه ورکوي بلکې الله هغه جواب کوي چې کم کې چې فایده وي. اوس به مونږ هغه جواب کوو چې کم کې زمونږ فایده وي. صحیح ده مولوی صاحب سنجیدگی مظاہرہ ہو کہ انشاءاللہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. انشاءاللہ مولوی صاحب د پېښور نه واخله تر مردانه پورې مردان نه واخله چرسدې پورې څنګه چې ستاسو ملګري سر ټیټي د میدان نه تللی و په اعتبار د دلایلو په بنیاد باندې هم دقه نتیجه دا به هم ستایي څنګه چې دلایل نه خالصتا نور ملګري راغلی و هم دارنګې د اسلام او د دین او د ملت ماتحت د قرآن او د حدیث دغه دلایل تاسو سره به نه وي که یو دلیل در سره وي دا پیش کړه. باقي دغه مولوي صاحب محترم ګوره زه درته صرف دومره وایم چې د مسلې وضاحت وکړو دا منطقي اصطلاحات دي. مولوي صاحب رسوله الکریم اما بعد وړاندې خبره مولوي صاحب دا کوي. مولوي صاحب وایي چې قرآن ترتیب بیانوي او بیا وایي چې هغه کافرانو د الله نه تپوس وکړو. مولوي صاحب محترم کافرانو د الله نه تپوس نه کړو د الله نبي نه تپوس وکړو. دویم نمبر کې مولوي صاحب لفظ د مناظره استعمالوي یو پېره مناظره وایي بل پوره مناظره وایي خو خیر دا به اوس نه مني. دریم ځای کې مولوي صاحب بیا وایي چې هغوی سوال یو شانتي الله رب العزت جواب بل شانتي ورکړه ځکه چې کم سوال کې نفی هغه جواب به کومه نو ګوره خپل خبرې په اقوال الهیو باندې ما قیاس کوم بر دا قیاس مال فارغ قیاس د بارو ملت مشترک ضروري دا علت لک متعین کماته. دیمه خبره ده مولوي صاحب تاسو لک دا پرې دی چې تاسو خبر وکم کوي. دیمه خبره ده چې دا مولوي صاحب دیمه واجبه خسته خبره کړه. مولوي صاحب وایي ما حکم لګول ستا په داو باندې دې داوی نه خپل داوی باندې دې داونه منکر گمراه دي فلان کډینګ ری زه تا نه تاسو کوم چې کله د تا نه په اصول کې تاسو کوم ته نه غي جواب راکې منطق کې تاسو کوم نه غي جواب راکې اوس ته دا حکم دا حکم شرعي وي که منطقي وي که شرعي وي نو وضعي وي که تکلیفي وي که احکام وضعي وي دې جواب راکې دا منطق نه دی خو داسې رښتیا چې نه پوهېږم خبر ټایم ملا پاتې دی. دریم نمبر کې مولوي صاحب وایي
دریم نمبر هغې نه وروسته مولي صاحب زبردسته خبره وکړه. مولي صاحب وایي د پېښور نه واله او تر فلانکي ځي پورې او فلانکي مولي صاحب یې مو ور مسور کې دال سړی په حمل د صرف وصف په ذات نه پوهېږي. سړي ته دا پته نشته چې عرض د معروض دا د کمې مقولې نه دی. تا ته دا پته نشته چې دا حیات په مرتبه د موجود لنفسه لغیره کې دی. دا پته نشته چې دا جسم مرکب د الله اجزا له تجزانه یا حوله او صورت نه دی. دا پته نشته چې د ما د دعوا دا متعلق تصدیق څه شی دی. دا د ثاني تعریف ته تا ته پته نشته او پېښور والا ټول تانه سرټیټه ګرځي. بیا د وجه زما چیلنج دی ستا چیلنجونه ما ته ټول زاړه نوي قبول دي. منطق مجلس به هم انشاءالله ولګوو. یو منټ خو وس دا ووایه چې لا ادري خبره خلاصه یا ووایه چې لا ادري خو یو جواب دی که نه مولي صاحب بار بار وایي لا ادري خبره خلاصه یا جواب راکړه. ګوره وړاندنۍ خبره چې موږ کله وکړه چې دلته ستا دا دعوه باطله ده. ولې مولي صاحب ما ته متوجه شه ځکه چې دې کې حمل د صرف وصف په ذات راغلی دا مستلزم د اجتماع نقیضین لره جواب رانغی. دویم تنقیم موږ وکړو چې عرض د معروض جوهر ته د عرض نسبي غیر نسبي د عرض نسبي لاندې اوه مقولې دي غیر نسبي لاندې دوه مقولې دي. بیا هر یو مقوله خپل بکور کې یو د څلور اقسام جوړیږي او بل انحلال چې کېږي هغه هم څلور اقسامو ته. اوسه پورې جواب رانغی. هغې نه وروستو ما تپوس وکړو مولي صاحب نه چې ستا دعوه کې لفظ د حیات ذکر دی. حیات مستلزم د حرکت دی. حرکت په کومه مرتبه کې وي د دې ما تقریبا 14 مراتب جوړ کړي دي. مولي صاحب اوسه پورې جواب رانغی او انشاءالله دا خو لږ ټایم تنقیحات لږ ډېر اوس نور به هم په لکه ډېرو جوړېږي. بل ما مولي صاحب دا تپوس وکړو چې د حیات صفت وجودي ده په کومه مرتبه کې وي. مولي صاحب د هغې جواب رانکړو. مولي صاحب جواب د دې ټولو خبرو سره راکړو وایي د پېښور نه واله فلانکي دي پورې دا پنجپیریان ټول ما نه یېرېږي یا ما نه سرټیټه کوي. تا نه ما د لږ صبر وکړه تا ما د دې تپوس کړی چې د پنجپیریان تا نه کته سر وړي که بره سر وړي هغه ستا علم موږ ته معلوم دی که نه ته خو مجرد دي هغه خو ما ته پته ده. دویم نمبر کې مولي صاحب وایي قرآن ته راشه لږ صبر وکړه هغه به هم انشاءالله زه ستا حال وګورم. لږ صبر وکړه دلایلو ټایم هم شروع کېږي. مولي صاحب وایي قرآن تاسو عرض کې شیخ القرآن کله مناظرې بیا قرآن پکې نه وي. انشاءالله 150 آیتونه به نن درته دلته تلاوت کوم او سره د حوالجاتونه لږ صبر وکړه خبر لږ مه کوه سره د تفاسیر د حوالجاتونه چې کله دلایل د شروع کوم بخاري او مسلم اول به شروع د مسلم نه کوم ځکه چې مسلم اثر د اسم په مسما کې وي او بیا انشاءالله وروسته ورپسې بخاري راځي چې نه مني الله. اوس هغې نه وروسته مولي صاحب نه یو ځای اخري او تپوس بل کوم چې مولي صاحب ته چې دا کومه قضیه دا دعوه خاصم قضیه زموږ خو ته پته ده دا ته کل بالذات کې اخلي په مرتبه د کل بالذات کې وي که نه په مرتبه د کل بالعرض کې وي. د دې جواب خو راکړه یار کل بالذات بیا هم باطله ده کل بالعرض بیا هم باطله ده. د دې جواب به ته خامخا راکړې. هغې نه وروستو چې څومره تپوسونه شوي دي مولي صاحب تاسو پورې یو جواب نه دی راکړی یا دا صفه وایه چې زه د دې جواب نشم کولی او یا ووایه چې دا جواب دی. او هغې نه وروسته هر چې دا خبره تا کړې ده چې ته تاسو منطق وایه او قرآن نوم اخلئ. مولي صاحب دا ټول خلک ګواه دي منطق اول چا شروع کړی دی مولي صاحب ته ووایه. اول مفتي صاحب شروع کړه که موږ شروع کړو اول مفتي صاحب منطق شروع کړی دی. لږ صبر وکړه اول شروع خبرې مه کوه که نه یار لږ خبرې مه کوه زما په نمبر کې لږ خبرې مه کوه. ښه خپل نمبر باندې خبر کوه بیا جواب وکړه که نه تا ته میک در کوم څه ټایم ولې ضایع کوې. اول نمبر چې مولي صاحب څنګه راغی نو مولي صاحب ډایرکټ د دعوې نه قضیه جوړه کړه. قضیه والوتله او په هوا کې سم حال یې پرې وکړو. بیا تنقیحاتو جواب اوسه پورې لا هغې هم نه دی راغلی. لږ صبر وکړه مولي صاحب. ښه اول مطلب مې دا چې منطق اول تاسو شروع کړه موږ نه شروع کړی. موږ خو دا خیال چې یاره ساده پښتو خبرې به وي خو تاسو راغلو علم یې خوله کړي وجه ته ظاهر کړه. اوس هغې نه وروسته مولي صاحب دا خبره کومه محمودي صاحب ته چې د دې تنقیحاتو جواب به تاسې چل کړې راکې او که نه او بل دا ټایم ته ما پاتې دا یو پکې بل موت مني او که نه مني. موت جواب مه راکوه هسې بیا آخر کې جواب ورکړه خپل ټرن کې. موت مني که نه مني ولیکه او که موت مني یا نه مني. د دې خبرې وضاحت وکړه. نمبر 2 موت مقسم دی لاندې تی افراد دي مقسم او اقسامو په مابین کې تبایني نو اجتماع پکې محال دی. ته به اخلي یو فرد د افراد ثلاثه او افراد ثلاثه د ستاسو کتابونو بیا ته یم. نمبر 3 دا چې تا چې دا کومه دعوه لیکل د مولي صاحب دا ته عقاید نه وایي د کیفیات نه دا پښتو خبرې شروع شي ځکه منطق ګزاره به سره وکړم ځه. دریم نمبر کې مولي صاحب دا ستا د دعوه چې کوم دی دا د ضروریات دین نه وی که ضروریات اهل سنت نه وی د دې جواب به خامخا راکړي. دا د پښتو خبرې شروع دي. او بل چې تا خپل په دعوه کې یو قید لیکل چې حیات برزخي دا به انشاءالله چې کله موږ شروع شو که پښتو بیا به درته زه وښیم. ستا اصل دعوه دا نه ده ستا اصل دعوه دا ده چې تاسو لیکل دي چې حیات دنیوي دی او لا دعوه دا ده چې تاسو لیکل دي چې حیات دنیوي دی او لا بر مرګ چې کله بیا هغې ته چې کله راشو بیا به درته ستا د کتابونه وښیم چې ته قایل د حیات دنیوي وي
او کم حیات دنیوي تعریف شتا کړی دی سرفرازان صفدر صاحب هم د حیات دنیوي قائل دی په تعریف باندې او دغه رنګ چې څومره اکابرین دي ان شاء الله 35 نه زیات کتابونه به ستاسو قیمت چې دا ټول قائل د حیات دنیوي دي تا به دعوا کې حیات برداخلي کړی دی استاد تقریر مولوی صاحب استاد تقریر د مشرانو نه خلاف دی او تابع حکم نه کول دی نه منکر گمراه دی استاد دا وینه منکر گمراه استاد حکم متوجه دی استاد مشرانو چې 35 مشران مدل راوړي دي هغه ته استاد حکم متوجه دی هغه جواب به تر سره راغی چې کله دا کوم نو مطلب دا چې حیات برزخی د قید چې تلګی دا مولوی صاحب ماته وکړه دا صرف خلق دوکا کولای شي موږ نشو دوکا کولای دا چې موږ تاسو کتابونه نه واقف شي هغه نه رستو دا بیا مولوی صاحب دی چې ګور تنقیحات لکشن ته ټایم پاتې دی خو د اخر کې مې درې خبرې د اردو مکړو ها ټایم پوره دی هغه مې نه دی اولمبنه تنقیح جواب نه راغله دیم نه راغله دریم نه راغله 45 بسم الله کړه ها نو 45 باندې نو 50 بسم الله کړه ها مولوی صاحب صحیح ده اوس مولوی صاحب اخري دا دوه خبر جواب راکړه خبره په خپل حل کیږي یو دا چې حیات مرتبه به شرط زمان الوجود کې معنی کبي شرط الوجود کې معنی دا خبر جواب خامخا راکړه چې ټول داوا استا په دې باندې موقوفه ده دیم دا وایي چې د جسم مرکب د اجزا ته ځان معنی کنه مرکب د ولا صورت نه معنی او دا به ان شاء الله یو صرف تعین وکړه بیا به ان شاء الله دوه ګورو نمبر 3 ته چې دا کوم ځکه حیات مکان معنی هغه خو مکان معنی کنه نو چې دا مکان به معنی خلا اخلي او کنه مکان به معنی ثانیه اخلي کوم چې فلسفه ذکر کړی دي او دا دوه مکانونه بهر ته تللی نشي اوس دا دي او نمبر 3 دا دی چې ستا لیکل دا کې حیات برزخی دی او بیا د لیکل جسدي عنصری دی د به تاسو خو چې حیات جسدي عنصری سره چې کوم حیات دی دا برزخی نشي کېده حیات برزخی جسدي عنصری سره نشي کېده ولی ځکه چې د دوه کې تباین دی دا قبر دا مکان دی او مقوله دا چانه دی مقوله دا متان دی مقوله دا عین نه دی ان دی او دا چې کوم د عالم برزخ دا مقوله د متان ده مقولتان کې تباین مولوی صاحب ناس کوي نفوس عالیه و نفوس عالیه پاتې نه خبره بټول راځي تاسو خبر نه کوئ تاسو لک صبر وکړئ نو دا به وای د دې خبره به وضاحت کې مولوی صاحب خامخا چې ایزه د حیات مانم یا به جسدي عنصری سره مانم او یا به چې کوم دنو حیات برزخی مانم دوه اجتماع کول نه شي اجتماع کو بیا معارضی به در باندې راځي ته جواب نه کې مولوی صاحب کدا نه شي کولای بیا ته مې کوله او کنه یا دې ته وای دې اقرار وکړي لا دري بیا تعالی درکوم بیا ته جوابونه کوه خاله دومره خبره شي یو خبره ته بهر جواب نه راغلی کنه او بل دا چې یو دعوت ادا کړی دا ګوره دا یو خبره ته اوس یو بیا کوم ځکه چې مرګري بار دا خبره ماته کوي مولوی صاحب دا خبره ماته یادېږي مولوی صاحب ملمه لګ منګ ته حیا کوو چې الفاظ به ښه استعمالو که دوباره د دا لفظ استعمال کړي چې یاره بند پیران فلان کې ډینګرې نو ما نه چې کم استاس مرګرو گزار خوړل هغه ټول دمونه کوي څوک په خانقاهانو کې ناست څوک ته سیروزي ده څوک دمونه کوي او څوک تعویذونه کوي هغوی به مناظرې نوم نه اخلي که دوباره چې دا خبره ونه کړي او که دوباره دې دا خبره وکړه نو بیا به جواب ترکی به ترکی ملے گا دا خو خبر وشو دریم نمبر کوم دا چې قران عزیز سره شه قران سره ان شاء الله بیا دلایل کو قران عزیز سره راځو بیا به ستا ایمان ګورم چې ته قران عزیز سره راځي او کنه اوس یو خبره دا بل وره دا یو خبره کوم چې ګوره دلیل ما دلیل د عقیدې د اثبات د پاره دا کم قسم دلیل استابانیز باندې کافی دی ته دا دلیل هغه کافی دی چې کم استا مشران ګرځي مفید د پاره د اثبات د عقیدې او کنه استا خپل څه تفرد دی د دې خبره جواب راکړي او تفرد کوله مونږ کې ګور تفرد دار چا نه نیم منټ ته معاف کړه نیم منټ ته دې چې ته جواب راکړه ته جواب پدې